السلام علیکم مفتی صاحب. سوشل میډیا نه بزنس کول څنګه دي؟ هغه کې موږ سټوریز لیکو او لیډز نه انکم راځي. تاسو وګورئ په سوشل میډیا باندې پیسې ګټل او د کې بزنس کول دا څنګه روان دي او د لپاره شرایط دي او اسانه شرط پس دا بیان کوم چې تاسو خپل کار کې وګورئ چې غیر شریک کار خو بګی نشته. که غیر شریک کار وکړي بیا جایز نه دي، نور جایز دي. ښه مفتی صاحب محترم، یو ښځه ده د خاوند نه خوله واخلي او هغه بل آیا هغه به د بل نکاح نه مخکې 3 میاشتې عدت خامخا تیري، حالانکه هغه ښځه دغه خولې نه مخکې ډېر د مخکې هغه بیله شوې ده او دا د شریعت حکم دی ډېر 15 کاله منځ کې تیر شوي او بیا ورته طلاق وشي چېرته خو د هغې باوجود به دا خپل 3 میاشتې عدت هغه به پوره کوي. حامد فرام اسلام آباد. مفتی صاحب زما 3 کوېسچنز دي، د هغې جواب راکړه. اولنی کوېسچن، څوک چې مونځ کوي د هغه مخې ته څومره فاصله کې تېرېدی شي؟ 2 صفه فاصله که منځ کې بیا تېرېدی شي یا منځ کې غټه لاري بس بالکل تېرېدی شي. دویم، نن سبا خلک په وټس اپ نکاح کوي، په وټس اپ باندې نکاحونه نه کېږي. دی وایي چې د هغې نه پس بیا که طلاق وشي طلاق وکړي، نکاح نه ده شوي طلاق ته کوم دی نه کېږي. په دې څیزونو باندې نکاحونه هغه نه کېږي. ښه په وټس اپ باندې او په میسجونو باندې په دې څیزونو نکاح نه کېږي، ځکه د نکاح لپاره شرط دا دی چې نکاح به په یو مجلس کېږي، په هغه مجلس کې به ګواهان حاضري، په هغه مجلس کې به د ګواهانو سره چې کوم عاقدین دي هلک او جنۍ یا به هغې یا به د هغې وکیلان هغه به حاضري او شرط چې کوم د هغې دی مهر هغه به کېږي په هغه مجلس کې. هله به نکاح وشي. د نکاح لپاره مجلس شرط دی، خو د طلاق لپاره مجلس شرط نه دی. طلاق یو انسان په یورپ کې نه شرط په واشروم کې او په خوله باندې طلاق ورکړي طلاق کېږي، ولې طلاق لپاره مجلس شرط نه دی او د نکاح لپاره مجلس دا شرط دی. دریم سوال مې دا دی چې د حاجت لپاره منزل لوستل د سورې یاسین سورې مزمل ختم